علیکم. وعلیکم سلام. زما نوم زرشاد دی اس ډي او صاحب. مسله وایا. اس ډي او صاحب د بجلی د میټر د لپاره مې درخواست کړی دی. کړی به دې وي، ډېرو خلکو درخواستونه کړي دي. موږ سره میټرې نشته فلحال، چې کله میټرې راشي نو که ستا نمبر وي میټر به راته ولګي. اس ډي او صاحب ورځې ډېرې وشوې. دا هر څوک وایي، ته به صبر کې. زما میټر کمرشل دی. کمرشل؟ کوم ځای دپاره؟ ما د یو پولټري فارم دپاره د بجلی درخواست کړی دی. پولټري فارم؟ ښه ته هغه د ګل آباد میرو کې؟ میره خو نه ده اس ډي او صاحب. ها نو ښار دی څه؟ اس ډي او صاحب ښار کې اجازت چېرته وي د پولټري فارم جوړولو؟ نو میرو ته هم موږ بجلي نشو ورکولی. چېرته چې زه پولټري فارم جوړوم هلته د بجلی تارونه څه چې ټرانسفارمر هم لګېدلی دی، کورونه ورسره هم څه فاصله کې دي، او زما صرف 2 پولونه لګي. دا فارم دی ستا زرشاد خان؟ بلکل هم دغه دی. په دې ابجکشن لګېدلی دی. د څه ابجکشن اس ډي او صاحب؟ تا د پولټري فارم اجازت اخیستې دی؟ زما پولټري فارم بلکل د قانون مطابق دی. دا د قانون تا ته پته ده؟ زه منم چې هم تاسو ته د قانون پته ده. نو بیا چې زه څه ویم ته وایه ښه. تاسو خو څه نه دي ویلي. تا چې کوم پټي کې پولټري فارم جوړ کړی دی د هغې کاغذونو باندې اعتراض دی. دا اعتراض چا کړی دی اس ډي او صاحب؟ تا دا پولټري فارم د آبادۍ سره نږدې هم دی. اس ډي او صاحب ها تا خو اوس ویل چې هغه مهره کې ته زما سره بیس ته راغلی. زه بحث نه کوم اس ډي او صاحب، زه صرف تپوس ته راغلی یم چې ما ته به بجلي کله راکوئ، ځکه چې زما پولټري فارم بلکل تیار دی. چې بجلي نه وي زه پکې کار نشم شروع کولی. دا مسله زما نه ده، ستا ده. ته د خلکو اعتراضات ختم کړه نو بیا به زمون کار هله شروع کېږي. خو صاحب ستاسو سپورټنټ خو ما ته ووایي چې تاسو ته به یو څو ورځو کې میټر ولګي. اس ډي او زیم هغه نه. اس ډي او صاحب دا اعتراضونه د چا دي؟ دا به تا ته پته وي. تا خو ټوله ورځ نن بهر تېره کړه، ډوډۍ به دې هم نه خوړلې؟ ډوډۍ مې خوړلې ده. ناره خو تا ته پته ده چې زه نه تېروم. البته دا دې صحیح وي چې ورځ مې ټوله بهر تېره. او که نه مړه، ما سره ډېر غم وي. غمونه ډېر مه کوه مړې، ګنې زر به بوډۍ شي، او چې بوډۍ شي که نه نو بس څه؟ بس دا چې نیا بیا به شي. دا په بوډۍ نه ښه، لږ ځان پوهېږه. لا خو ځوانان شوي هم نه یو دواړه. او ته خو لا ډوډۍ ته کوکو وې او زلوبو ته مم وې. تا زلوبیا دې پکې د کمې راویستې؟ دا لفافه پرانیزه مڼې. واه خیر خو دی، جوړې پولټري فارم کار شروع کړو؟ نه مړې، پولټري فارم لا چېرته دی، لا خو اصلي مسله په ځای پرته ده. د څه شي؟ د بجلی مسله که نه، بغیر د بجلی نه څه کېږي؟ په پولټري فارم کې د بجلی څه ضرورت دی؟ ولې د چرګو بچي په مشین لویږي څه؟ بغیر د بجلی نه هم څه کاروبار کېږي. ولې دا بجلی چې نه وه نو ولې چرګې نه وې څه؟ هغه دا چرګې نه وې، څنګه چې ستا د بجلی نه بغیر کار نه کېږي، ژوند دې نه تېرېږي، دغه شان د چرګو هم. ټوکې نه کومه، پولټري فارم کې د بجلی هېڅ ضرورت نشته، او که کله کله ضرورت وي نو یو جنریټر ورته ولګوه که نه. تا خو دې هم خو ووایې ښه، څه مشینان خو پرې نه لګوو. یاره خو هوښیاره ښځه خو چا پېژندلې نه. هر چا اوس ښه پېژندلې یم، خو ته راپورې خندا مه کوه، پلار مې هوښیار و. رونم دي هوښیاران دي. ګنې دا پولټري فارم به هم څنګه جوړولو، او جوړول څه دا خیال به هم څنګه راتلو. دا خو ټول ستا د رونو برکت دی. هسې مې نه منې؟ چا نه یې منلې؟ دا نکاح چې تړلی کېږي که نه، نو هم د دې منلو دپاره وي. پوه شوې عقل دانې؟ تا ما ته د اسلام آباد د تلو قصه ونه کړه چې ته خو تللی د نوکرۍ په لټون کې وې او توکل دې په پولټري فارم وکړو؟ اسلام آباد ته یو دوست له مشورې راتلی وم. هغه زرعي ترقیاتي بینک کې دی، چې د قرضې انتظام وکړم. ولې پیسې مې لالا در نه کړې څه؟ لالا دې را سره شریک دی، خو بیا هم د قرضې نه بغیر نه کېږي. خو زما دا د بینکونو قرضې بلکل نه لګي، سود ورپسې ډېري. کاروبار هم دغسې کېږي. داسې شوه چې پولټري فارم هم څه مودې دپاره بینک سره شریک دی. ځان پې ښه پوهې که نو؟ ستا رونه د مچ نه کچو باسي. د پلار نه ورته عقل په میراث کې پاتې دی. دکانداران دي دکانداران. چې تاوان ونه کړي نو؟ د پشمینې مورې، په زړه کې به راله شکونه نه اچې.
ټول کار شوی دی خو بجلی والا پکې اړیا چول شروع کړي دي عجیبه عجیبه خبرې کوي څه عجیبه عجیبه خبرې وایي چې اعتراض در باندې چا کړی دی د څه اعتراض ځان پې پویم که نه نه پوهېږم چې څوک راپسې شوي دي بیا خبره څه ده د بجلو ایس ډي او وایي چې ستاسو پولټري فارم ابادۍ سره نږدې دی نو دې کې د بجلو والا څه کار دی او بله دا چې ولې پولټري فارم به څوک د غره په سر جوړوي څه خیر دا دومره غټه خبره نه ده خو سره دا وایي چې ستا د ځمکې په انتقال اعتراض دی دې کې د ګل اکبر تربور لاس دی بیا نو زموږ کاغذونه خو بیخي صفا دي عدالت زموږ په حق کې فیصله کړې ده د پولټري فارم ځمکه زموږ بلکې زما په نوم ده اوهو ګل اکبر لالا خو خپل وس کوي که نه تنګول خو به کوي دا خو د هغه عادت دی د عادت نه مجبوره دی نو د بجلو والا ته یې ولې شکایت کولو نو سره به جبار خان ملک مرګري که نه کیدای شي خیال مې دی چې جبار خان سره ووینم خولې بوی کم چې هغه څه وایي میډم زموږ په دې ملک دا یو عام رجحان دی په سرکاري دفترونو کې چې سرکاري اهلکار هر کار کې د ډیلاینګ ټیکټس نه کار اخلي ایلې باندې کوي او د خلکو جایز کار نه کوي دا ځکه چې ضرورتمند تنګ شي او د دې جیب ګرم کی بل څه وجه نه ښکاري او دا صحیح خبره ده خو دې کې یو بله خبره هم ده میډم او هغه دا چې ځینې وخت د نورو خلکو په لمسه سرکاري اهلکار ټنګول کوي او دې کې مالی فایدې وي لکه که تاسو ته یاد شي د رابعې بیبي د کور بجلي چې کټ شوې وه هغه قدم خو د بل چا په لمسه د بجلو والا اخیستی و او ظاهره ده چې رشوت پې هم اخیستی دا خبره دی بالکل صحیح ده دا خلک صرف د پیسو اوږي دي د پیسو دپاره دی د هر څه نه تیري میډم زما په خیال زموږ تنظیم لا دې طرف ته هم توجه ورکول پکار دي چې د معاشرې نه بډې رشوتونه ختم شي که ختم نشي نو چې کم ضرور شي د خلکو جایز حقونه هم په دې طریقه وهلی کېږي رشوت خو د ټولو معاشرتي مسلو جړه ده که رشوت ختم شو نو ورسره به ټولې مسلې ختم شي دا چې د خلکو جایز کارونه نه کیږي د دې وجه رشوت دی دا چې د خلکو حقوق وهل کیږي د دې وجه رشوت دی دا چې بدامني ده د دې وجه رشوت دی دا چې خلک په دفترو کې کار نه کوي وجه رشوت دی دا چې سمګلینګ دی وجه رشوت دی دا چې د بجلی کموت دی وجه رشوت دی رشوت بالکل میډم تر څو چې د رشوت نوغې نه وي وتې تر هغې په جرمونو قابو موندل هم ډېر ګران دي دا خو بنیادي خبره ناصر خانه او زمونږ د تنظیم د ملګرو خو هم اولنی مقصد دا دی چې د بډو رشوتونو خلاف جهاد وکړو او هغه خلک په ګوته کو څوک چې په دې ناوړه کار کې ککړ دي میډم دا خلک هم معاشرې ته هم په ګوته کول پکار دي او هم قانون ته بالکل د دې پټ مخونه هم ښکاره کول ضروري دي او قانون ته هم حواله کول پکار دي د دوی غټه نښه په دفترو کې دا ده چې دوی به د خلکو کارونو کې ډیل راولي پس نه سبانه دا خو چل دی که نه میډم په دې چل خو دوی خلک رشوت ورکولو ته مجبوروي دا اعتراضونه لګول هم یوه بانه ده ګنې دا مسلې دوی خپله هوارولی شي هلو السلام علیکم میډم زه رابعه خبرې کوم وعلیکم السلام رابعه بیبي څنګه حال دی ته څنګه یې او پشمینه څنګه ده ډیره مننه زه ښه یم پشمینه هم جوړه ده تاسو څنګه یې زه بالکل ټیک ټاک یم ښه څه نوي تازه دي بس خیر خیریت دی رابعه بیبي اوس خو تم زموږ ملګرې خدمتګاره یې صرف د ځان فکر به نه کې بالکل میډم رابعه بیبي که کلی ګاونډ یا علاقه کې څه مسلې که نه هغه به سره په شریکه حل کوو میډم لا خو مونږ د مسلو نه یو خلاص خیر خو دی یو مسله ده خو زه به درځم ما وی چې تاسو نه وخت واخلم وخت هر وخت ستا دی اوس راشه هی سبا راشه یا بله ورځ راشه ښه میډم سبا به درځم انشاءالله هر کله راشه رابعه بیبي وه ناصر خانه بیا ورته څه مسله ده میډم مسلې ډېرو خلکو ته دي خو لا ورسره احساس نی او لا ورته لار ګودر نی معلومه ها بالکل ما دنیا ګډه کړې ده او لګیا یم ګډو مې او چې تر څو ژوندی یم نو ګډوم بې زرشاد خانه ملک صاحب ستا د ښځې رونو سره صرف پیسې دي دوکانداران دي او زه داسې پیسهدار ګډوم ملک صاحب ما خو څه داسې خبره نه ده کړې زه پوهېږم او ښه پوهېږم چې څوک څه ویل غواړي زه د خلکو په سترګو پوهېږم
ملک صاحب زه خو واسې تپوس پوښتنې نه راغلم. واوره زرشاده واوره، که زه نه وای نو ته به لا تر اوسه مفرور وې او یا به د جیل له تورو تمبو شاته پروت وې، ورځې او شپې به دې شمېرلې. ملک صاحب ته څه ویل غواړې؟ ما نه ماشوم جوړې ها، زه درته بچی ښکارم. ملک صاحب تاسو ته څه غلط فهمي شوې ده؟ غلط فهمي تا ته شوې ده، ما ته نه. زه ملک یم او ځکه ملک یم چې پلار مې ملک و، نیکه مې ملک و. او ته خو په پردو پیسو لګیا پولټري فارم جوړې. جوړ کا پوه شوم ملک صاحب. د مخکې نه پوهې خو ځان دې ناپوهه کړی دی. پولټري فارمونه صرف پیسې نه، نور هم څه غواړي. ځمکه غواړي او هغه زما خپله ده. خو ملک زیم ګوره دا نن چې څوک د صوبایي اسمبلۍ ممبر دی، که ده سره زه نه وې نو ستا څه خیال دی چې دی به ممبر شوی؟ او دا چې د قومي اسمبلۍ ممبر دی، دی د چا په سر ممبري کوي؟ او دا پرون چې څوک ممبرانو هغوی د چا په سر ممبرانو؟ پاتې شول دوکانداران او کاروباري خلک. نه دوی سره هم زما حصه ده، ځکه خو کاروبارونه کوي. ملک صاحب خو هغه غټ غټ کاروباریان دي، زه خو یو وړوکی غوندې پولټري فارم جوړوم. جوړ کا خو یو مضبوط شریکوال سره. ستا او ستا مالي مدد خو کولی شي، خو دې کې نور هم ډېرې خبرې. ځان پوهې که زرشاده دا دومره وړې خبرې نه دي. که تاسو راته پیسې راکړې وې نو کاروبار کې شراکت صرف پیسه نه ده، نور هم څه دي. نور څه؟ دا به تا ته پته ولګي چې ته پولټري فارم جوړ کړې. ملک صاحب ما سره ملګرتیا وکړه. خو پړک د دواړو لاسو خیږي، د یو نه. رابعه بیبي ښه ده چې تاسو راغلی او زه مو د حال نه خبر کړم. ما له جبار خان ته خبره کړې هم نه وه چې هغه په ما دبونه اچول شروع کړل. میډم د جبار خان خو روزګار هم دغه دی، خو زه یریږم په دې چې زما رونو ته څه نقصان ورنه کي. هیڅ نقصان نشي رسول ستا رونو ته. کم سپی چې ډېر غابي هغه چې چل نشي کولی. بیبي جبار خان صرف په خبرو د سرمنو اسمان جوړوي، نورې سم نه. وکیل صاحب سازشي سړی هم دی. زمون خو دا خیال چې شاید ګل اکبر لالا په دې سازش کې شریک دی، ولې ستاسو شک په یقین کې بدلېدی شي، خو فی الحال صبر پکار دی. زرشاد خانه تاسو فی الحال نور خبرې پرېږدئ. تاسو پولټري فارم د بجلی نه بغیر هم جوړولی شئ، خو اول به موږ د بجلو د اس ډي او سره خبره کوو، ځکه چې بجلی ستاسو حق دی او کاروبار هم ستاسو حق دی. میډم هسې نه چې جبار خان راته نورې مسلې وګوري. ګوره اول اخبار، میډیا او بیا د قانون لاره. میډم دغه لاسونه ډېر اوږده دي. خو د قانون لاسونه د ته په اسانه رسېدی شي، ځکه چې د قانون لاسونه ډېر اوږده دي. تاسو فکر مه کوئ. زه خو یم چې د بجلی نه بغیر هم پولټري فارم مونږ جوړولی شو. اول مونږ له د جبار خان علاج کول پکار دی، نه د پشمینې مورې. جبار خان سره تعلقات خرابولو کې زموږ نقصان دی. زه خو یم چې خیر دی، هغه ته به پکې څه برخه ورکو. سپي ته هډوکي اچولو کې څه باک نشته. نه زرشاد خانه داسې نه ده. سپي ته به هډوکي نه اچئ، بلکې سپي به غاپي او قافله به روانئ، خپل منزل ته به ځان رسئ. میډم که موږ د بجلی خبره فی الحال پرېږدو او د جبار خان او ګل اکبر په سازش غور وکړو نو ناصر خانه د دې دواړو هیڅ اهمیت نشته. دا صرف یو سازش دی. د بجلی محکمه د حکومت محکمه ده. د حکومت د دې محکمې فرض دی چې خلکو ته بجلی ورسوي، او بیا کاروباري سرګرمو ته خو خنډان اچول غټ قومي جرم هم دی. موږ به اول د بجلی د محکمې د افسرانو خبر اخلو. مزغو ته مې خبره پرېوته. رابعه بیبي او زرشاد خان وروره تاسو اوس تلی شئ، سبا به سره یو ځای د بجلی دفتر ته ځو. ښه انشاءالله. چې ستاسو څه مسله ده؟ اس ډي او صاحب دا زما کار دی. جی ناصر خان صاحب. او جی زه ناصر خان یم. زما تعلق د یو فلاحي ادارې سره دی. خدمتګار ملګري زموږ د ادارې نوم دی. د پیشې په لحاظ زه وکیل یم. دا میډم نرګس ده، دا زموږ د ادارې چیرپرسن ده، او دا زرشاد خان دی، ورسره د دوی میرمن ده. ښه جي مسله څه ده؟ اس ډي او صاحب مسلې ډېرې دي. دا ستاسو په میز او دا خوا کې ریګ باندې چې څومره فایلونه پراته دي دا ټولې مسلې دي او دا هم زموږ مسلې دي. خو دا ګړی موږ صرف د یو مسلې په لړ کې حاضر شوي یو. هیله ده چې
تاسو به هم په یو نشست کې دا مسله حل کړي وای که زما د وس وي ستاسو د وس نه به بار نی دا ځوان خو هغه بله ورځ هم راغلی و زما په خیال هم د ده د بجلۍ مسله ده ایگزیکټلی اس ډي او صاحب د پولټری فارم دی او د قانون مطابق جوړ کړی دی ناصر خان صاحب ځینې اعتراضونه پرې شوي دي ستاسو د طرفه نه زموږ د طرفه نه خو د بل طرف نه دي نو بجلی خو تاسو ورکوي که نه تاسو نه خو دې بل څه نه غواړي بس بجلی ورته ورکوي چې ستاسو په اعتراض نی نو د بل چا څه کار دی که څنګه زرشاد خان اس ډي او صاحب ما ته زری ترقیاتي ادارې قرضه راکړې ده او چې هغوی قرضه راکړې ده نو ثابته ده چې زما پولټري فارم د قانون مطابق دی په کومه ځمکه چې ما دا پولټري فارم جوړ کړی دی دا ځمکه ما ته د پلار نیکه نه پاتې ده تېر کال ته ما غنم ریبلي دي مالیاتي ادارې چې چاته قرضه ورکوي نو ټولې قانوني ضابطې پوره کوي خپلې پیسې په سین لاهو کوي نه څوک اس ډي او صاحب خو دا راته ووایه چې دا اعتراضونه کړي چا دي دا ډېره د راز خبره ده نه اس ډي او صاحب ته دا خبره زموږ نه او د زرشاد نه پټه نشي ساتلی ناصر خان تاسو ته به پټ دغه سړی وښیم دا سړی به معلوم شي خو ستاسو زرشاد ته اسټیمیټ جوړ کړي دته بجلی ورکوي نو بیا به ګورو ګرانه ده د خدای په مدد سره به مونږ اسانه کو کنه در بیا بیبي مونږ به اخباري کانفرنس وکړو ټول قوم او حکومت به خبر شي بجلی د هر پاکستانی حق دی او د هر پاکستانی دام حق دی چې د قانون مطابق هر چرته قانوني روزګار کولی شي زه به تاسو ته اعتراض کوونکي وموښیم هغه به مخه اس ډي او صاحب خدای بیا کله راشي د نهې په ورځ دې راشي بیا خو به زموږ د راتلو یا بره د تلو ضرورت نه که نه خدای به خیر کړي موږ به لاړ شو په مخه د الله په امان